الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. من تشد من شديه، من تشدمت من شدي، من تنشدمت جان شدي. تاكسنا قويد بعد أزين من دقرمتو دقري. ما سوى ليا رهرج دي رحمانا، وعلى كفر دي فدل عاشقانا. درود شريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زما عزانو نن د عيد الفطر د اجتماع بنسبت مندلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی راجمعی د قربانی مقصد، د قربانی غرض، د قربانی فلسفه چشے دا اغا عشق الہی دا. زمانہ جاہلیت کی عرب چکمو دخبل جاہلانہ رسم و رواج مطابق بدوی حج نکو اسلام نمک بیاچ بے جانور ذبح کو قربانی بھی اوکڑ دخبل شرک مطابق وینی بے راواخستی د خانہ کعبے دیولو تبی شندلی غوخی بی د خانہ کعبے دیوال پسی لگولی داولی ویل داوینی
او دا غوښې چې مونږ خانه کعبې په دیولو باندې لګوو دا چې خدای ته رسي خدای هم دی مانو اگر چې شرک یکو خدای ته رسي چې کله اسلام راغی او حج فرض شو مسلمانانو ویل یا رسول الله مشرکین خدا طریقه اوس مونږ چې قرباني وکړو جانور ذبح کړو نو مونږ هم دغه چل کو ویني غوښې به خانه کعبې دروازې ته دیوالونو ته ورغورځو د صحابه کرامو دا تفوسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جواب نو ډایرک رابطه شروع شو جبريل امین را جواب را دا آیات را نازل شو چې لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها هرگز چرته هم ستاسو د قرباني غوښې الله ته نه رسي ولا دماؤها نستاسو د قربانی د جانورو ویني علاوه ما ترا رسکنه نستاسو د جانورو غوښې نه ویني ما ترا رسي بلکې ما ته څه رسي ولكن يناله التقوى منكم ستاسو درد دل ستاسو اخلاص ستاسو عشق ما ترا رسي غوښې خو پخپله اخورې کنه غریب ته به ورکړئ وینه خو مرداره وینه دغه لاړه ضایع شوه کنه اوس خدای ته څه میلاو شو خدای ته څه ورسېدو خدای ته هغه ستا درد دل ستا عشق ستا اخلاص ورسېدی لکه څنګه چې د چا عشق د ابراهیم علیه السلام مینا کې سعودي کې نن اختر د پرون سعودي کې با حاجانو څومره قربانیانې کړې وي دا د چا سنت ابراهیمي د عشق ابراهیمي هغه زمانه و مینا کې یو بنده ولاړو ابراهیم بل یو بنده نو یو ورسره زوی دریم انسان نو او زوی راڅم نو زوی ورته وی لاره سترګې وتړه هسې نه چې ما ذبح کوې نو چې نظر دې په ما لګي ا د زویوالې د فلاروالې محبت په دې زړه کې راشي چېرته د خدای حکم کې تاخیر درنه وشي قرآن کریم فرمایي یا بني فلما بلغ معه السعي قال يا بني 100 سال عمر کې الله ابراهيم عليه السلام تزو اسماعیل ورکو قرآن کریم و اسماعیل چې کله راغټ شو 13 سال عمر یې شو لار سره به ګرځېدی را ګرځېدی کار به کو کنه حضرت ابراهيم عليه السلام خوشاله چې دا زما زوی زما لپاره سهاره جوړ شو ما سره کار کړی کنه
حضرت ابراهیم ورته ویل یا بني انی ارى فی المنام او زما بچونیا زه خوش پکې ودوم کنه خوب می اولیدی کنه کیف رأیت یا ابی حضرت اسماعیل ورته ویل څنګه خوب دی اولیدی او زما پلاره حضرت ابراهیم ورته ویل انی اذبحک خوب می داسې ولیدی چې زما لاس کې تیره چاړه وه او تراتم لاس وي ستا په دې مرۍ مې راښکله کنه د انبیایي کرامو خوب وحی وي د خدای حکم وکنه فانظر ماذا ترى او بچونیه ته وګوره سوچ فکر وکړه ستا څه رایه ده ته تیار یې که نه که اسماعیل تیار نه وی هم ابراهیم علیه السلام ذبح کاو د ده رایه معلومول غوښتل چې د ده رایه څه ده حضرت اسماعیل ورته ویل یا ابت افعل ما تؤمر او زما بابا جی هغه کار زر وکړه چې د کم کار حکم خدای در کړی د زر مې ذبح کړه کنه حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ویل یا بنیه او زما بچونیه او زما لخت جګره د انسان په مرۍ چاړه راښکل خو ډېر مشکل کار ده او زما د چړې لاندې به ته صبر کړې او که جاړې به لتې به وهې څه به کړې ستجدني إن شاء الله من الصابرين او زما بابا جی ډېر زردار کده الله خوښه وکنه نو ستا د چړې لاندې به زه صبر کړم لیکن پلاره زما دا کمیس چې کم ده دا به زه وباسم دا بیا زما مور حضرت هجرې ته یوسه زما مور به کله کله ګوري زما مینه محبت پې متیږي او بله خبره دا چې سترګې وتړه چې په ما دې نظر ولګېږي چېرته محبت د زوی والي در په یاد نشي د خدای حکم کې تاخیر رانشي پلاره لاس خپې را وتړه زه به صبر کړمه خو هسې نه چې غیر اختیاري ته ور لاس یا خپه مې ونه غورځېږي ته پې ونه لګېږي بې ادبي به رانه وشي زه د خدای دربار ته روان یمه د خدای دربار کې قبلېدو ته روان یم قربان یمه او که دغه حال کې غیر اختیاري لاس یا خپه مې وغورځېدو او ته پې ولګېدې پلاره بیا به بې ادبي که نه هسې نه چې اخرت مې خراب نشي قرآن کریم فرمائی فلما اسلما تسنیه صیغه ده دوه فلما اسلما بیا هر کله چې دواړه تیار شو لار چاړه راښکلو ته تیار شو او زوی لاندې صبر کولو ته تیار شو دا ولې خدای داسې په خوند بیانوي چې فلما اسلما چې کله دواړه تیار
ځکه دا عشق دی د ابراهیم او اسماعیل رونو کې درد عشق. فلما اسلما وتله للجبین بیار کله چې فلار زوی دواړه تابع شو کنه حضرت اسماعیلیا پر مخیرات سملاو کنه حضرت ابراهیم چاړه اوچت کړه اسماعیل په مریا راکاږي وناديناه أن يا إبراهيم حضرت جبريل ته حکم وشو چې جبريل آغا ګډ چې د آدم علیه السلام زوی حابل قرباني کړی او جنت کې څریږي هغه جنتي ګډ یو سزر د ابراهیم په خپو کې څملوه اسماعیل تېنه راکاږه حضرت جبریل چې څلرم اسمان ته راغی ګډې د جنت نه رااخیستی ده چې کتل د څلرم اسمان خدای ورښکاره کړو چې مینا کې اسماعیل لاس ته د ابراهیم لاس کې چاړه ده د څلرم اسمان حضرت جبریل د جوش انداز کې ویل الله اکبر الله اکبر حضرت اسماعیل دا आवाज واورېدی اسماعیل ویل لا اله الا الله والله اکبر دیکی بیا گڑ را ورسیدی اسماعیل تین اخلاص کو حضرت ابراهیم علیہ السلام چی چاراخ کلسترگی بندی وی دوینو خر شو لاسی گرم شو حضرت ابراهیم علیہ السلام خوشحال شو چی زومی زبا کدا دوینو خر شو لاس می پوینو گرم شو دا خدای حکمی فضای راول حضرت ابراهیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد خدای تدار سنلو یو تعالی رحمد سنادا چستا حکمی فضای کو اوزومی زبح کو کنا دیتا تکبیرات تشریک ہوئی دا جبریل ویلیو ابراهیم علیہ السلام ویلیو اسماعیل علیہ السلام ویلیو دی بنیاد دا آواز ورتو شو ونادیناه ان یا ابراهیم سترګې چې کلاو کړې پخپو کې ناشنا ګډ پروت مذبوح او اسماعیل دا جبریل خوا کې ولاړ دا حضرت ابراهیم علیہ السلام ته غصه ورله چاړه یا راخ کله پزمکې وغورځوله کنه چاړې ته هم په غصه شو کنه چې ما د څه شي ذبح کړه او دا څه وشو کنه پریشانه ودرېدی د پریشانې حالت کې الله ورته آواز وکړو ونادیناه ان یا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إبراهيم تخبل خوب رشتياكو إبراهيم تدعشك امتحان کی پاس وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إبراهيم میدان عشق دا عشق امتحان کی کامیاب شوه إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
دغه شان زنی کانو ته بدله ورکومه دا ګډ خدای ویل ما در اولیږئ ما ستا عشق ته کتل ما ته مخکې پته وه ابراهیمه چې ته دې عشق کې کامیاب یې لیکن دا طریقه مې ځکه در باندې وکړه تر قیامته دنیا والو ته مې ستا عشق کاره کاو که نه چې ګوره هغه بوډا ابراهیم پیغمبر چې 100 سال پس خدای زوی ورکو الله ورته ویل زوی ذبح کړه که نه دا زما عشق د زما عشق زوی ذبح کړه بیا هم ابراهیم علیه السلام تیار شو چې تر قیامت ستا تاریخ ستا خبری قرآن کی امت مسلمه ګوري که نه د هر مسلمان ړکې بد درد عشق پیدا کېږي دا اوس دي که نه دي داسې خلک وي غریب وي قرض والي قرباني جانور ولې ته پته ده چې دا عشق عشق जफा जो इश्क में होते हैं वो जफा है नहीं जफा जो इश्क में होते हैं वो जफा है नहीं सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा है नहीं اس قربانی مقصد حکمت هغه عشق الهی نه غوښه ده نه وینه بس چې ته جانور راڅملوي او چاړه راوالي ته ورته ودرېږي چې بسم الله أكبر اللهم تقبله مني كما تقبلت من عبدك وخليلك إبراهيم عليه السلام وكما تقبلت من عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم داشتوا بسم الله الله أكبر دا كلمات عشقية دا خدای په نوم شروع کړم چې دار څنګه غړت دا کلمات عشقیه دي بس خدای ته دا ورسېدي دا خدای ته خوښي خدای ته قبول د قرباني مقصد هغه عشق الهي رحمان بابا فرمای چې بل عشق کمی عیب کمی هنر بل عشق کمی عیب کمی هنر دا مال ځان د غوڅ کړی بل پیوند ما بی عشق بل هنر نزد ناصحه بخشنده شک نادان یم کدانا بیدیار لخطی دندی خدای ناکا در رحمان پڑکی بل تمنا که اعلی مرتبه غوالی عاشقی ده نور هم والا ادنا دی ادنا ماشه ما سوالا یار هر چی دی رحمان والا کفر دی پدین دا عاشقانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين